چې بره دنیا کې د خپل جسم لته راحت لټې، اصل راحت خود آخرتو. دلته ستا د راحت اگر سراړو څه جواز نه جوړیږي، ځکه الله فرمایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله د انسانانو نه د دیو نفسونه او د دیو مالونه اغستري او د هغې قیمت الله ورکړی دی جنت. دا د جنت په مقابله کې الله د انسان نفس هم اغستی دی او د انسان مال هم اغستی دی. بالپاس دیگر به موږ داسې وایو چې دنیا کې را انسان خرج شوی سامان دی، خو بیا الله تعالی دومره رحم پر انسان باندې کړی دی چې دا جسم ولا بیا عاریتن ورکړی دا نفس چې زه واخله د دې نه ځان له فایدې والا آخرت له پرې باندې ګټه وکړه. د دې مثال به په خارج کې مونږ داسې ورکو لکه یو سړی دی، د هغه سره یو ګاډی دی او دا ګاډی د دغه انسان نه توالی په 9 لک روپۍ باندې او بیا هم د چا نه چې واغس هغه لی ورکړي چې ستا غریبوالی دی، ما خو د دې قیمت تاله ادا که ګاډی زما ګاډی دی ستا نه مې واغس خو زه تالی بیا در کومه ځان لی چلوه او ځان له په خپلو بچو له روزګار ګټه. الله تعالی د دې انسان نفسونه او د دې انسان مالونه دا اغستی دي، هغې په بدله کې الله جنت ورکړی دی. نو دا انسان خرج شوی مال دی او بیا الله تعالی رحم کړی دی. تا ته چې کوم دی عاریتن ستا د نفس در واپس کړی دی چې پرې ځان له آخرت ګټه، دا به ستا سره وي. نو دا د الله امانت دی ستا سره. او بیا موږ دنیا کې ګورو چې یو سړی د بل سړي نه یو څه عاریتن والی، عاریتن کې والی، نو دا سیز خو د بل چا یو دته عاریتن اغستی، نو دی هسې کې ښودو ته به کور کې نه پرېږدي. یاره وایي د هغه احسان دی په ما باندې راسي راکړی، ګنټې 2 دپاره مې ترې اغستی، د ورځې لپاره مې ترې اغستی، وستې هله کار والی. لکه مثال به یې زه داسې ورکمه چې کور کې یو خاوند خپلې ښځې ته ووایي چې زه چېرته روان یم او زما یوه جوړه جامې دي دا استري کا، زنانه استري راواغسته، استري ورانو او دې ماشوم ولېږه د ګاونډي کره چې لاړ شي د ګاونډي نه استري راوړه. زه به خپل خاوند له یوه جوړه جامې استري کوم او کله چې د هغې استري د ګاونډي نه راوړ بجلی شته او دا زنانه چې نور کارونه په هغې کې څه تقدیم تاخیر راولي، ماشومانو ته یې په ارام کېری د ګاونډیانو نه مې استري راوړی اوس دې کار اغسته غواړي. نو دا به ډېرې کمې زنانې چې د هغه خاوند د جوړې دپاره یې ترې اغستی دی او هغه پې صرف یوه جوړه جامې استري کړي او بیا واپس ولېږي. دا پې زر زر هغه خپلې جامې هم استري کړي چې دا خو مې راوړی دی، یو څو منټه پس به بیا واپس رانوړي، زر زر پرې ماشومانو جامې هم استري کړي. نو داسې عاریتن یو څیز خلق راوالی، نو د هغې نه په لږ ټیم کې ډېر زیات کار اخلي. همدغه شانتې الله تا ته دا نفس تا در واپس کړی دی انسانه فایده تې والا، پرې باندې آخرت لپاره کمایي وکړه او دا هر ټیم په تا پسې د ګاونډي ماشوم راتلی شي زمونږ استري واپس راکوي او څه ټیم چې به تا پسې د ګاونډي ماشوم راغی نو بیا به تا هغه استري هغې ته واپس کې. همدغه شانتې الله په تا پسې هر ټیم اسرائیل را لېږلی شي چې لاړ شه دغه روح ترې راوړه نور بس دی. دومره زمانې د انسان سره وشوه نو چې کله الله تعالی د عاریتن درکړی دی نو بیا خو انسان د دې نه په لږ ټیم کې ډېر کار والا. دا داسې پالتو مه پرېږده د خپل نفس او د خپل جسم، دا په خوب باندې مه مړوه، دا چې کوم دی په راحت باندې مه مړوه، د دې نه کار والا او آخرت دپاره په دې باندې ځان څه سرمایه وګټه، د آخرت کرنسي په دې باندې وګټه. د آخرت کرنسي دا نیک اعمال دي، د هر ځای یو خپله کرنسي، د آخرت کرنسو ته نیکوي نیکیانې په دې باندې ځان له وګټه. په دې وجه چې کله الله ستا نه دا جسم اغستی، دا نفس د نه اغستی دی، ستا مال یې اغستی دی، نو دا وس ستا نه دی. څه وخت کې زنانو جلوس ایستلی اسلام آباد کې میری جسم میری مرضی، دا د الله جسم دی، الله درکړی دی، ستا سره کمال دی، په دې کې هم تر خپلې مرضۍ تصرف نشي کولی. په دې وجه باندې انسان له پکار دی چې د ده د تخلیق کا مقصد دی، دنیا ته الله رسول پار را لېږلی، په هغې مقصد کې د ځان ستړی کي، په عباداتو کې د ځان ستړی کي. او کم خلق چې په دې خبره باندې پوه الله دا خبره د هغو ذهن ته ورکوزه کړې ده
او هغه په خپل مقصد باندې نظر کړی چې زما دنیا ته دراتلو مقصد سره د دنیا د لږه زندگی ده. نن هم اسرائیل راتلی شي، سبا هم راتلی شي، اوس پرې ټیم کې هم راتلی شي. زما زندگی سلب کولی شي، زما روح سلب کولی شي. ذکر دا الله امانت تی زما سره، او امانتو پس هر ټیم مالک هغه قاصد را لېږلی شي چې لاړ شي زما امانت د دن اصول کا. نو پرې وجه تر هغه وخته پورې درې جسم نه کار واله ځان له په آخرت وګټه. نو د کومو خلکو ذهن ته چې دا خبره ورکوزه شوې ده، نه هغو شپه ورځ ته نه دي کتلې، بلکې د الله عباداتو ته یې کار ویلی. سر سقطوي رحمت الله علیه دا یو لوی بزرګ دی، دله الله تعالی ډېره لویه مرتبه ورکړې وه. یو پیره چې دی مشهور عالم زمونږ دا طلبه یې پېژنې جرجاني رحمت الله علیه، دی د سر سقطوي خواله ورغې. اوس دی وایي زه ګورم د خوراک په ټیم باندې دی ستوان خوري. ما ورته وایي چې هلکه دا ټیم د ډوډۍ دی، ډوډۍ ولې نه خوري ستوان خوري؟ وی دا د 40 کالو نه زه خورم، 40 سالو شو ما خوراک کې ډوډۍ نه استعمال کړې. ما ورته هغه څنګه؟ وی ما پر خپل زندګۍ باندې نظر کو چې د دې زندګۍ یو لمحه یو سکند انتهایی قیمتي دی. راشه پرې کې چې تا ته یو سکند د دنیا د کارون نه فارغېږي، نو دا لوی غنیمت دی، ځان له به آخرت ګټه. نو ما پرې باندې تجربه وکړه. یو پیره ما ستوان وخوړل، د هغه ټیم مې نوټ کړ چې څومره ټیم کې پرې زه مړېږم. او بیا مې د هغې په مقابله کې یو ټیم ډوډۍ وخوړه، او د هغه ټیم ما چې دی نو دا نوټ کړو چې دا څومره ټیم کې ما مړی، پرې څومره ټیم لګي. نو ما د ستوانو په ټیم کې چې دی نو ټیم ځان له بچت که دومره ټیم ما ته په هغې کې بچت راوته چې په هغې کې 70 پیرې ما سبحان الله ویلی شو. و 70 پیرې چې ما سبحان الله ویلی شو، او دغه شان د غرمه، دغه شان د سحر، دغه شان د ماسخوتن ماښام، دا چې ما ته 70 پیرې په هر ټیم کې را سبحان الله اضافي کېږي، دومره ټیم ما ته راوځي. نو دا خو د زندګۍ پورې شیرې، نو دا خو بلا ما ځان له ډېره زیاته لویه کمایي وکړه، ګټه مې وکړه. په دې وجه 40 سالو شو چې د هغې نه پس زما ستوان خوراک دی، او ما چې نو ډوډۍ نه راخوړلې چېرته. ولې دغې خلکو د دنیا د خپل زندګۍ حقیقت په معنا باندې پوهېدلي چې الله موږ دلته څه له مبوس کړي وو. زمونږ دا یو سکند دا څومره قیمتي دی. نو چا د چې الله تعالی په ذهن کې دا خبره ورکوزه کړې ده، او د په خپل مقصد باندې سوچ کړی دی چې زما مقصد دلته سره د دنیا د کارونو انسان رانغښتی، د ضرورت مطابق هغې په ضرورت کې اچولی دی، او مقصد کې ور اچولی. په دې وجه باندې تاسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو مبارکو لو شارح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلی. دا لو شارح دی، او د رسول الله مبارک د احادیثو ډېر زیات لوی خدمات چې کوم دی نو د کړي دي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه بلا کتابونه لیکلي. د بخاری شریف چې قرآن پسې ورپسې دویمه درجه ده، د هغې ډېر زیات لوی شارح دی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه همیشه چې دی د قرآن او د حدیث خدمات کړي دي، او نو د به اکثر شروحات لیکل بلا کتابونه دي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د چې کله به کتاب لیکه، د ده سره به قلم و، هغه قلم او سیای به ورسره مخکې پرته وه. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه چې به کله یو حدیث لیکه یا د هغې شرح به یې لیکله، نو هغه به ورسره په خوله باندې وی، نو د لاس به هم لګیا و، د دین په خدمت کې به مصروف او جبه به هم مصروف او مازغه به هم مصروف. نو کله چې به د قلم پس شو او د به دا قلم تیره کو، وس دغه ټیم کې خو به دسه لیکل نه چې په جبه باندې وي، نه هغه ټیم کې به جبه د ذکر نه بیا چې نو بنده شو. نو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه به د قلم د تیره کولو په ټیم کې کلمه تمجید وي، او بیا به وي چې الله غونته ټیم دی چې دا هم جبه زما مصروفوي. ذکر اوقات د دنیا ډېر زیات لوی قیمتي دي، ډېر قیمتي اوقات دي. اوس انسان له سوچ پکار دی چې دنیا ته الله سره لېږلم، زما یو ټیم دا څومره قیمتي دی. په دې وجه باندې عبدالله ابن عمر دی چې یو پیره په لار روان دی، یو ځای کې قبر، هغه قبر په غاړه باندې مرګرو ته قافله ودروي، پاسې کېناسته او بیا د سورلۍ نه ښکته کوز شو، د هغې قبر سره په خوا کې 2 رکعته نفل وکړل. مرګرو ته تپوس وکولی دا قبر والا ستاسې یار دوست و چې تا ورله نفل وکړل؟ ورته وی نه قبر والا نه پیژنم، خو د قبر باندې چې زما نظر ولګېده، ما ته د نبي علیه الصلاۃ والسلام یو روایت رایه شو چې دا انسان کله د قبر طرف ته ښکته ورکوشي، نو دی د رب نه دا سوال کوي ربه دومره مکماله راکه چې زه د قبر د غاړې ته ور وخېږم او یو 2 رکعته نفل چې دی نو ادا کم،
ذکر مړی ته پرې قبر کې دا اندازه اوس لګېدلی چې 2 رکعاتو نفل څومره لوی زور دی. پر یو وجه زما ذهن ته دا رالل چې سبا پرې قبر کې رب ته فریاد کوې چې ربه دومره زندګي راکا چې زره قبر دې ډبې ته وروخېږم او 2 رکعاته نفل وکړم. نو نن خو رب زندګي درکړې ده، نو زما او د سروغ زه ځکه کوشم او 2 رکعاته نفل ما چې نو وکړل د حدیث راته رایج. نو د دنیا زندګي انتهایی قیمتي را، انسان غفلت کې چې نو دا مه تېره. او کم خلق چې په دې باندې پوه شوي دي چې دا څومره لویه قیمتي زندګي ده، الله په لږ څه باندې الله څومره لویه سرمایه انسان له ورکوي. د دنیا چې کله موږ خوند واغسته، تاسو بیا وکتل پرې سخت واورو کې او پرې جمع کې بیا هم بازار کې څوکیدار ناسي، دا ټوله شپه سبا کې ولې چې هغه ته پته چې ما ته سبا 1000 روپۍ میلاویږي یا 500 روپۍ میلاویږي ردې څوکۍ هغه د هغه خوند څه کله دی. که تاسو لاړ شئ کارخانو کې به تاسو ته خلک په نظر باندې راشي، او بیا د غټو کارخانو کې زمونږ سره والته طلباو سبق وي او بیا به هلته کارخانه کې ډیوټیانې وي، یو شفټ سحر نه چې ماسپښینه پورې او بل د شپې 11 بجو پورې او بل تر سحره پورې، دې لپاره به جدا جدا خلک راتلل. نو که ستا وروسته ماسپښین به ملګری رانغی نو تا به ډبله ډیوټي کوله، که بیا به هم درپسې رانغی نو شپه دې هم شوګیروله، او خلک به دې ته ډېر زیات خوشحاله وي ما 3 ډیوټیانې ډبلې وکړې، سترګې به یې سرې واله کولې، ملګری نه و او داسې اور ټیم مې ولګو. ولې دې ته مونږ خوشحالېږو؟ دا شپې ولې شوګیرو؟ پر یو ځای باندې شوه روز ولې ودرېږو؟ ځکه مونږ ته د دنیا حقیقت معلوم دی، د دنیا غ خوند مونږ سکلی دی، خو د آخرت حقیقت پال انسان ته په نظر باندې راشي. کله چې انسان دا 2 سترګې چې کم دی نو دا پټې شي، نو هلته به درته پته ولګي چې یاره دې ځای کې خو د دنیا روپۍ نه چلېږي، د دې خو خپله کرنسي ده، او هغه کرنسي چې یو کرنسۍ پسې به انسان افسوس کوي. یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لکل امرئ، هر یو انسان چې کم دی دا به بل نه تختی، یاره چېرته یو نیکي رانه طلب نه کي، یو روپۍ د آخرت د یو کرنسي رانه طلب نه کي. پر یو وجه باندې د دنیا دا ټیم انتهایی مختصر دی. انسان کم مقصد له الله را لېږلی هغه مقصد سر ته ورسوه. ما حافظ ابن حجر رحمت الله علیه خبره کوله چې دا سره شرح یا د احادیثو مبارکو د کتاب د لیکلو په ټیم کې وی جب هم مصروفه، خو چې کله به قلم تېره کوو نو کلمه تمجید به یې شروع کړه. او امام بني پر رحمت الله علیه امام صاحب چې دی امام بني پر رحمت الله علیه به همیشه لپاره د الله ذکر باندې جبل لمده ساتله. یو پیر لاړ حجام ته نایي ته کېناسته، ورته چې دا برید راله لږې اختر راله لږ واړه کي، دی لګیا دی د الله ذکر کوي، حجام لګیا دی د رب برید واړه کوي. حجام ورته وایي امام صاحب لږ غونته کې را شونډه ودروه چې زه را برید ته رسم کړمه، وایي دې ټیم کې خو زه بلا پیریج د الله تعالی ذکر کولی شم، ته خپل کار جاري ساته، زه به خپل کار جاري ساتم، په یو کار پسې خو څوک بل کار نه پرېږدي، زما ژبه را په ذکر باندې واخته یي، ته خپل کار کوه، خپل کسب دې کوه. نو کومو خلکو ته چې د دې اندازه لګېدلې چې د دنیا یو سکند دا څومره قیمتي دی، هغو چې د دنیا یو سکند قیمتي جوړ کړی دی په صحیح معنو کې، او ځان له آخرت ته بلا څه ګټلي دي. په دې وجه باندې هارون بادشاه یو واقعه ذهن ته راله. فضیل ابن عیاز رحمت الله علیه، فضیل ابن عیاز دا د زمانې او ډېر لوی غونډه و، بدماش و، د سره ملګري ګرځېدل. یو پیره دی یو کور ته ورغی او دروازې وټکوله، وایي دې کور نه زه واده کول غواړم، یو زنانې لیدلې وه، هغه ورته وي چې دا خو ډېره زیاته نیکر او فضیله ته خو د زمانې او بدماش دا خو موږ تاله نه درکو. فضیل خو یو غونډه کس و، ورته وي صحیح رستا خو خره بېګاله به یې په زوره بیم. دی چې کله راغی اندرپایي راوړه او دا کور د دننه نه کس بند کړی دی، خلکو ورته وي چې د چې کومه خبره وکړه د مخې له خو بیا څوک ورتلی نه شي، دا خو یو لوی بدماش دی، خو دا دروازه به د دننه بنده کې. فضیل چې دروازې له زور ورکړه نو څو دننه دروازه بند را، او بیا دی په اندرپایي باندې وخت ملګرو ته وي چې د هغه سړه به زه را دروازه کولا وکړم. دننه چې بره دی اندرپایي باندې اوچت ور وخت نو هلته یو بوډا د قرآن تلاوت یې کوو، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا په خلکو باندې هغه وخت لا نه راغلی چې د الله د ذکر دپاره د دې زړونه ویریږي؟ فضیل وایي د آیاز زما په زړه کې لارې ویستې او ما یوه چغه وله چې بلا یا رب قرآن، زما رب هغه وخت په ما باندې راغلی، زما زړه ویرېد. لاړ د زمانې لوی عالم د فضیل ابن عیاز نه جوړ شو، او داسې لوی عالم دې پورې خبره کومه
چې د بیا وروسته خپله زندګي په څه طریقې سره تېره کړې ده. شپې نه چې کوم دی یو انسان چې آخرت ته ځان رسول غواړي او دی وغواړي زه جنت ته ورسم، د دې لپاره سورلي بهترینه دا شپه ده. ګورې دا شپه ځان له سورلي جوړه کا، جنماز باندې کښېنه، ته به چې نو جنت ته ډایرک وررسېږ. نو فضیل ابن عیاز دا د زمانې لوی ولی هم جوړ شو، لوی عالم هم جوړ شو. د هارون باچا دور دی. هارون باچا یو پیر خپل وزیر ته وایي وزیره نور کله به ما عبادت کو جړا به راتله، نور کله به ما د رب نه سوال کو دعا به مې غوښته جړا به راتله. دا ډېر وخت شو زما له زړه لږ سخت شوی غونتری څه وجه کیدی شي چې زما له زړه سخت شوی دی. زه هلته کې خانه کعبې ته ورځو ملتظم خواله به ورشو، ملتظم کې راسې کشش دی چې د انسان دا زړه نرمۍ هلته به ورشو که زما له زړه الله هلته کې نرم کي. کله چې ورالل دغه هارون باچا خپل وزیر ته وایي ورته وایي چې وزیره زړه زما خو نرم نه شو، څه وجه کیدی شي؟ هغه ورته وایي باچا زه خو نه یم خبر چې دلته هم ستا زړه نرم نه شو. ورته وایي زما را زړه اکثر نرمیږي د قبر او د آخرت په خبرو باندې، د علماو په نصیحت باندې. یو عالم له مې بوزا چې هغه راته لږ نصیحتونه وکړي. هغه وی دلته یو عالم دی باچا سلامت زبردست عالم دی، لوی محدث دی، عبدالرزاق نومې دی، مسند د عبدالرزاق د حدیث لوی ذخیره د هغې مصنف دی. هغه عبدالرزاق له به بوزم لوی محدث دی، نه هغه به درته څه نصیحتونه وکړي او استاد را شاید چې نرم شي. عبدالرزاق له به ورته شپې ټیم دی، هغه راووته څه دي زما را زړه لږ سخت شوی دی، ما تر آخرت په باره کې نصیحتونه وکړه. هغه ورته بلا نصیحتونه وکړل. بهر ته چې راوت هارون باچا وایي وزیر زړه مې نرمیږي نه نه. هغه وایي دلته یو عالم دی خو هغه لږ غونته کې غصناک هم دی، انسان لږ داسې رټي هم ډېر غصناک دی، تریخ دی. وی هغه له مې بوزه. نه هغه فضیل ابن عیاز کم چې خپل زمانې د یو وخت چې نو لوی بدماش وستی الله تعالی د زمانې لوی ولی جوړ کړی دی او پرې خبره باندې پوهېدلی دی چې دنیا ته الله تعالی موږ سل را لېږلي وو. د هغې نه اخوا ځان له چې کوم دی نو آخرت له تیاري شروع کړې ده، د شپې نه ځان له سورلي جوړه کړې ده، ځان پې جنت ته چې کوم دی نو دا رسوي. نه هارون باچا دی ورسره وزیر دی. د شپې څه حصه د راله دروازې د فضیل ابن عیاز وټکوله. فضیل ابن عیاز دا د خپل کور په چت باندې بره هغه مسله غوړولې ده، رب ته ولاړ دی، عبادت کوي، مونځ کې الله قرآن چې کوم دی نو دا وایي. او بیا چې کله دروازه در ټکوله سلام وګرځو د بره نه تیاره ده. فضیل ابن عیاز آواز وکړو ورته وایي څوک یې؟ وزیر ورته وایي چې بادشاه دی، هارون بادشاه دی. ورته وایي زه په بادشاهانو باندې څه کومه، په دې ټیم بادشاهان زما په کوڅه کې څه ګوري؟ نه هغه وزیر خو عالم و، د دې زمانې وزرا خو نه و چې سورې اخلاص نه ورځي یا دا پته ورته هم کم از کم نه لګي چې قرآن کې څو سپارې دي. نه هغه وزیر ورته وایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. الله فرمایي د الله اطاعت کوئ، د رسول اطاعت کوئ، د خپلو عمراو اطاعت کوئ. یعنی مطلب دا امیر راغلی ستا کوڅې له اطاعت پې کوې راکوش ستا سره کار دی. فضیل ابن عیاز عجیبه جواب ورکړ وی زه لا د اطیع الله نه نه یم فارغ شوی، صبر وکړه اطیع الله دی، بیا اطیع الرسول دی، اولی الامر په درېیمه درجه باندې دي. لږ د اطیع الله نه زه وزګار شم نه بیا به ښکته در کوزېږم. اوس میلمه دی راغلی دروازه کې ولاړ دی، میلمه بیا هم بادشاه دی خو هغه ته پته و چې را شپه قیمتي دی، یو سیکنډ قیمتي دی. اول خو رب رضا کم که نه، او بیا چې کله سحر ټیم دی نو فضیل ابن عیاز هغه خپل تهجد پوره کړل، لمونځ یې پوره کړ، بیا ښکته راغی داسې رکور یو ډیوډۍ وه، دروازې کولا وکړه، تکه توره تیاره ده. بادشاه هم داسې لاس خوځوي، وزیر هم داسې لاس خوځوي چې مخکې رسه سره ونه لګو. فضیل ورته هم داسې لاس نیولي، د بادشاه لاس چې کوم دی د فضیل ابن عیاز د لاس سره ولګېدل، د بادشاه لاس انتهایی پاسته و. فضیل ابن عیاز وایي دا لاس د چا و؟ د وزیرو که د بادشاه و؟ بادشاه ورته وایي هارون بادشاه وایي دا لاس زما و. یاره دومره پاسته لاس ځکه دنیا کې پې خلک کار نه کوي، هر یو انسان احترام کوي، خو کاش د جهنم اور هم درې احترام کولی، خو د جهنم اور دا نه پېژني چې را د بادشاه لاس دی او که د ګدا لاس دی. دا پاسته لاسونه به داسې ټقارې به کوي او جهنم کې به سوځي. بس دا خبره وه، دغه زړه نرمول غوښتل. هارون باچا را پرېوته راسې، کله چې رڼا شوه هارون باچا پروت دی راسې او بیا ولې لاس خپې ومږل په اوښ کې راغی. ورته یې څه له راغلی یې؟ وایي دې له راغلی و چې د دې باچا زړه سخت شو نرمېده نه، ستا په یو خبره باندې دومره نرم شو چې بېهوشه شو. فضیل ابن عیاز یو خبره دوه نور وکړل بیا بېهوشه شو، څو پیرې.
وزیر ورته وایي چې وس قلار شي، نور ورته سموي زګه کېدای شي د بار بار زړه نرمېدو سره او بېهوشه کېدو سره سات یې ونه خیږي. نو خبره ما دې پورې کوله. کومو خلکو چې دا پرې نتیجه باندې رسېدلې چې د دنیا ټیم څومره قیمتي دی، د هغه په کوڅه کې که بادشاهان هم ولاړي وایي زه را اطیع الله نه لا نه یم فارغ شوی، اطیع الله نه فارغ شم بیا به د هغې نه پس چې کوم دی اولي الامر سره ګورو. بهر کیف دې باندې لږ سوچ کول پکار دی چې رب ماله قیمتي زندگی را کړې ده، زما دنیا ته د راتلو مقصد د الله رضا ده. پرې وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام رسول الله مبارک سهار وختي تهجد ته پاڅېده، د هغې نه پس سهار اذان وشو، اذان نه پس نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت وکړل او بیا لاړ جمعات ته. جمعات کې رسول الله مبارک چې کله جمع وکړه، نبی علیه الصلاۃ والسلام د جمع نه پس مخ پر راوګرځو، صحابه به ناستو، صحابه به د رسول الله مبارک سره خبرې وکړې. نبی علیه السلام به تپوس کو چا بیګا څه خوب خو نه لیدلی د هغې تعبیر وغیره. او بیا به پرې جمعات کې د اشراق ټیم راغی، د چاشت ټیم به راغی، نبی علیه الصلاۃ والسلام د چاشت مونځ وکړه او کور ته راغی. سټیم چې رسول الله مبارک د کوره وته، د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبي حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها په مصلا باندې ناسته ده او سنت یې کړی دي، د هغې نه پس چې کوم دی د الله په ذکر کې مشغوله ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام د چاش د مونځ نه پس چې نو کله کور ته لاړ، حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها بیا هم چې کوم دی نو په هغه مصلا باندې ناسته ذکر کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام خوشحاله شو، بیا دې تپوس وکړو، ورته ویې دا راته ووایه چې تا اوس بیا چې نماز باندې کېناستې او که نه زه چې تلم او ته ناستې وي ذکر دې کوو د هغه ټیم نه تر اوسه پورې ناستی. هغې ورته یا رسول الله هم حقه چې ناست یم لا نه یم پاسېدلي مسلسل، ځکه زنانه هم چې پرې حقیقت باندې پوهري چې زمونږ د تخلیق مقصد چې کوم دی نو دنیا کې هغه صرف پخلی نه دی، هغه ډول او سنگار نه دی، هغه د الله عبادت دی، که هغه نارینه دی او که زنانه دی. رسول الله مبارک خو د انسانیت محسن و. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې حضرت جویریه زه تا ته راسې آسان کلمات ونه ښیم چې هغه کلمات ته بار بار ویې نو دا څه ټیم نه چې د کم ټیمه پورې ته ناست وې پرې مصلا باندې او تا ذکر کوه الله د دې نه زیات ثواب درکړي. نو دی خو د آخرت دپاره نیکي کمایي کوله چې ټیم کم ولګي او سره ډېر وګټو. نو هغې ورته یا رسول الله ووایه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا تسبیح وایه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینت عرشی و مدار کلماتی. بس دغه الفاظ وایا دا کم ټیم چې تا پرې مصلا باندې تیر کو د دې نه زیات اجر به الله پرې کلماتو سره درکوي، ځکه جامع الفاظ دي. سبحان الله پاکی دا الله لرا، وبحمده الله لرا حمد دی، څومره حمد څومره پاکی، عدد خلقه دا الله د مخلوق په تعداد باندې. وز دا الله د مخلوق تعداد چاته معلوم دی سوا د الله نه، یعنی څومره چې د الله مخلوقات دي دومره الله لره تسبیح ده. او رضا نفسه دا الله تعالی د ذات د رضا مقدارې، وز د الله رضا څومره ده، د الله ذات چې کوم دی نو د هغه رضا څومره ده دا خو انسان ته پته نه لګي. جامع الفاظ دي بالکل چې کوم دی انسان د علم مطابق د دې سره انتها نشته. او بیا وزینت عرشه الله لره دومره پاکی ده، دومره تسبیح ده، دومره حمد ده څومره چې د الله د عرش وزن ده. او بیا ومدار کلماته د الله د کلماتو لیکلو چې څومره هم سیاهي ده د هغې سیاهي په مقدار باندې الله له چې کوم دی نو تصویر قرآن کې الله فرمیل چې دا سمندرونه بالکل سیاهي شي او دا ونې ټولې قلمونه شي، او مفسرین وایي چې دا ځمکه ورسره تخته شي او جنات او انسانان دا کاتبین شي. الله فرمیل دا سمندرونه به وچ شي، بدل کې نور سمندرونه راوړی شي، خو ما نفرت کلمات الله دا الله کلمې ګورې سر ته نه رسي ختمیږي نه. نو داسې جامع الفاظ یې ورته وښول. خو دې پورې ما خبره کوله چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام بیبي حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها هم په دې باندې پوهه چې دا زندګي چې کوم دی نو دا څومره قیمتي ده، د یو سکند څومره لوی قیمتي دی. ناست سره په مصلا باندې تاسو د زمانې د الله لوی ولی په زنانو کې چې کوم دی هغې نوم به تاسو اورېدلی، د هغې نوم دی رابعه بصریه. هغه رابعه بصریه دا د خپلې زمانې په لوی اولیاء الله کې ده، د الله تعالی د پاره خپله زندګي وقف کړې وه. د انسان د تخلیق چې کوم مقصد دی د الله عبادت
پاغه باندې 100% چې کوم دی پاغه باندې عمل کړو یو پیر یو کس راغې وې زور عالم ما دا د خواله به زور شم ما ته ولګه دعا وکي ز چې عالم نو ماسپخین د مستیم دی ماسپخین په موس باندې دا ولاړه را او مونږ انتهایی وګدو که زستړی شم زلاړه ما چې راوره موس ختم کې زه واپس راشم کله چې سر عالم دا نوافلو ته لګېدلی وه دې نوافل کول نفلو باندې ولاړه وه کله چې زه بیا ستړی شم زور عالم ما یې زه د دې نه اخوا مازدیګر راشم مازدیګر په مونځ باندې ولاړه را مونځ انتهایی وګده زلاړم بیا رالم زه چې کله رالم نو دا ناسته په مصلا باندې جنماز باندې او دا الله ذکر کوي ما ذکر کې خلل نشم پیدا کولی خورې ګلک به ایثار شم زه چې کله ستړی شم لاړم بیا رالم ماښام مونځ دی کوه د هغې نه پس دی اوابین کول ډېر زیات اوږده تیاره خوره شوه ما یې تیاره د اوس کور ته به ټیم باندې لاړ شه بیا به ګورو زه چې کله رالم ماسخوتن مونځ دی کړی دی د هغې نه اخوا دا ولاړه د نوافلو ته د شپې کافي سجې کم دی نو تیره شوه ما یاره دا به څه ټیم چې نو خپل نوافل ختمی زه کور ته ورالم او سحر چې کله رالم دا سهار وختي پاسېدلې را او بیا په عبادت باندې ولاړه را سحر اذان شو دې سنت وکړل د هغې نه پسې چې کم دی فرض وکړل او بیا ناست سره خپل تسبیحات کوي زه لاړم چې بیا رالمه دې د اشراق مونځ کړی او بیا لږ ټیم دپاره چې دی نو داسې ملاس سره ودره نه کسانو ماته وی چې د دې را لږ ټیم غونته کې را خوبي نور د شپې هم عبادت کوي د ورځې هم عبادت کوي نو په دې ټیم کې چې کم دی نو خلل موږ نشو پیدا کولی ته بیا راشه ما کتل لږ غونته کې ټیم دی سترګې پټې کړې او فورا سترګې راوغړېدې او دا دعا وې چې خدای زه پناه غواړم د هغې سترګو نه کمې سترګې چې په خوب باندې نه مړېږي او بیا راله ډایرکټ چې کم دی هغه په مصلا باندې ودرېده او د شی به یاوه یا به نه وه او بیا چې کم دی را الله تعالی په عباداتو کې را مصروفه شوه نو کومو خلکو چې هغه درې خبرې حقیقت ذهن ته ورګوز کړی دی چې د دې انسان د تخلیق مقصد سره او دا انسان الله دنیا ته سره پار را لېږلی دی هغو ځان له شپې نه هم سورلې جوړه کړې د ورځې اوقات هغه هم چې دی نو قیمتي کړي یو سکند چې دی نو د هغو قیمتي کړی دی دا یې عبس زمونږ په شانتې را نه دی صرف کړی زمونږ سره نن د دنیا درې قیمتي ټیم چې کوم دی هغه مونږ ته قدر نه دی معلوم چې دا څومره قیمتي ټیم دی یو سکند کې یو پیر انسان سبحان الله ویلی شي تاسو په ذیل اعمال وغیره کې اورېدلی دي چې یو سبحان الله باندې چې الله تعالی د انسان له په جنت کې کومه ونه لګوي نو د هغې ونې هغه طول چې کم دی د هغې هغه پلنوالی دا څومره دی تاسو هلته کې کتلی دي چې د هغې نه تیز رفتار اس په 100 کاله کې چاپېره چکر نشي لګولی نو انسان ستا ټیم انتهایی قیمتي الله د کوم مقصد دپاره رالیږلی هغه مقصد کې را خپله زندګي تیره کا هغه مقصد کې ځان ستړی کا دنیا کې په عباداتو کې تا ځان ستړی کا راحت په انشاءالله قبر لوړي راحت په آخرت لوړي خو که ځان دې پرې دنیا کې خدای د عبادت نه دمه وساته قبر کې به بیا مشکلات آخرت کې به بیا مشکلات الله دې موږ په ذهنونو کې د دې زندګۍ قدر او قیمت پیدا کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین محترمو اوریدونکو زمونږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زمونږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي